بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. وکله چې مصنف رحمت الله علیه د الله تعالی لپاره صفت کلام ثابت کونو پرون سبق کې موږ په دې باندې خبره کړې و چې دا کلام قران مجید دا کلام د الله تعالی دا غیر مخلوق دی. القرآن کلام الله تعالی غیر مخلوق. ته پرون یو خبره موږ په دې باندې کړې و چې دا قران ته رسول کلام الله دا قید ولګو د دې سوجه ده. نو چې دې وجه درې وجه یو خدای چې مشایخ له ذکر کړی دي او بل کله چې وته نه لږ القرآن کلام الله غیر مخلوق. نو زمونږ ځین ته چې مونږ کله قران ورو زمونږ دغه اصوات او حروف او دغه کوم چې قران مجید دا شکل لدا زمونږ په ذهن کې راځي. نو دا خو مونږ چې دا غیر مخلوق او خبره ده سینه ده زمونږ کلام نفسي مبارک خبره کو دا چې کوم وای دا مخلوق دی. حنابلہ په دې کې اختلاف کوي. حنابلہ و چې دغه مخلوق نه ده او بل فهم نمبر دا چې حدیث شریف کې سره غره القرآن کلام الله غیر مخلوق او درې چې د زمنګ د خلکو سره د معتزله سره چې د اهل سنت والجماعت کما مسله ده نو هغه محل ذکر کړی دی چې هغه محل اختلاف هغه پر مسله خلق القرآن کې د دې او جديده خلق القرآن مسله وي. بیا زمنګ او د معتزله چې راکم اختلاف ته نو دا په کلام نفسي کې دی چې موږ کلام نفسي الله تعالی لپاره ثابتو او کلام لفظي الله لپاره ثابت کلام نفسي الله لپاره ثابت دی. او نور په دې کې اختلاف نشته چې کلام لفظي دا حادث دی او کلام نفسي چې نه دا قدیم دی کې اختلاف نشته بلکې دا کلام نفسي الله تعالی لپاره ثابت دی او کله ثابت موږ الله تعالی لپاره ثابت منو هغه نه مني. او بیا هغه چې کوم دلیلونه سينو پای کې د ټول نه دغه دا دلیل نه ول دا هغه د چهره دا د قران مجید چې کوم صفات دي نو دا د حدوث علامه دي لکه قران مجید دا انزال لري شوی دی تنزيل په عربی ژبه کې راغلی دی او دغه شی دا مسموع دی اوریدل شوی دی او دا خبرې را ټوله د حدوث علامه دي. نو وای دا صفات چې کوم دي کنه دا د کلام لفظي دي او د کلام لفظي خو موږ دا صفات منو خو موږ خبره ستاسو په کلام نفسي کې ده چې کلام نفسي لپاره دا نشي کېده او اختلاف هم په کلام نفسي کې په کلام لفظي کې او دا ستا خلاف خو د حنابلہ خلاف سره خبره جوړېږي چې کوم خلاف نه چټوي. نو معتزله خو دې انکار کول نه شي د الله تعالی لپاره صفات تکلم دا په اجماع سره او په عقل او په نقل سره ثابت دی. ناغوي چې دا متکلم نو مطلب دا دی چې الله تعالی موجود د کلام دی موجود د کلام دی. نو دا خبره غلطه ده ذکر چې هر اسم مشتق دی وایي کې خپل ماخذ اشتقاق ولا قبل مشتق اشتقاق ولا معنا وایي کوم دلګي لکه متحرک ها چا دوی چې کوم حرکت کوي او ساکن ها چا دوی چې کوم سکون وي. نو کده چې ته الله تعالی لپاره دا صفات ثابته او دغه صفات او ته چې دا الله پاک پیدا کوم کې لري الله تعالی باندې صفت کلام اطلاق زکه کومه چې الله تعالی متکلم زکه ورته ما چې الله تعالی کلام پیدا کړی دی او الله تعالی ته متحرک زکه ما چې الله تعالی حرکت پیدا کړی دی. نو د صفت بیا سوي چې الله تعالی ته بتور وېما زکه چې الله پاک تورواله پیدا کړی دی الله پاک د بسپین وېما زکه چې الله پاک سپینواله پیدا کړی او دا خبر الله تعالی خو دې ټول خبر نه پاک دی. نو دې نه پاک نو دا خبره غلطه ده چیرته چې متکلم دی خو د دې وجه نه متکلم دی چې صفت کلام پیدا کړی دا وشو. نن سبق د دې معتزله چې کوم شبهات دي او شکوک دي نو پای کې رټول نه هغه غټ او قوي شبهات دي هغه د اعتراض دار چې ګوره د مصاحف په منځ کې د دې دوه غتو په منځ کې چې کوم سیس دي تاسو د قرآن وایي کنه وایي ټیک ته موږ ورته موږ د قرآن مجید وایو کنه دا کوم چې دوه غتو په منځ کې چې دا کوم د قرآن مجیدون دا ټول د اوسته ته تیرې د قرآن وایي او دا خبره په تواتر سره او په نقل سره په هر څه سره ثابته ده چې دې دا ویل اوس دغه دا کم چې دا په منځ کې لري د دوه غتو په منځ کې لري او دا په مصاحف کې لیکل شوی دی په جبو باندې ویل کېږي په غوګونو باندې اوریدل کېږي نو چې دا هر څه دې سره کېږي نو دا خو د کلام لفظي خبره ده. نو کلام لفظي د قرآن مجید ویل کېږي کلام نفسي ته نه ویل کېږي. واښو به باندې نو وایو چې څنګه کلام لفظي د قرآن وایي دغه شان کلام نفسي د قرآن وایي خدا قرآن مجید الله تعالی کلام دی هغه چې کوم په مصائب کې زموږ په مصائب کې لیکل شوی دی نو مطلب هغه اشکال چې کوم دي کنه دا اشکال او دا صورتونه
چې په کومه خبره باندې دلالت کوي نو هغه کلام نفسي دی پوه شئ دغه شان دي کم زمونږ په ذهن کې چې کم سيزونه محفوظ دي نو کم زمونږ په ذهن کې چې کم سيزونه په الفاظ مخیلو سره هغه محفوظ دي نو په کلام نفسي باندې دلالت کوي دغه شان دي کم چې زمونږ په جبه باندې ویل کېږي زمونږ د جبه چې په کم سیس باندې د کم سیس باندې ویل کېږي زمونږ په جبه باندې ویل کېږي نو دا په کلام نفسي باندې دلالت کوي پوه شئ باندې یعنی موږ دې ته کلام نفسي نه وایو خو په دې قرآن مجید کې چې څه دي بلې امر دی نه دی یا کوم په زړونو کې یا موږ لیکل کو نو دا چې په کوم څه باندې دلالت کوي نو موږ هغه ته کلام نفسي وایو واښو باندې باندې وګورئ ومن اقوى شبه المعتزله هذا معتزله د شبهونه داغه اعتراضاتونه د ټول نقوي شبهه ده چې هغه وایي انکم متفقون چې تاسو په دې خبره متفقون تاسو اتفاق کوم کی على ان القرآن چې دا قرآن مجید اسم ده لما نقل الینا هغه چې نقل کړل شوی دی موږ ته بین دفتي المصاحف ومن ذو د مصاحف په دې غتو کې دفته دا دفتون تسنیه ده د اضافت وجه نه دین هغه نون کټ کړل شوی دی او دفه دا غتی ته ویلېږي نو دفتي المصاحف چې د دوه غتو په ویس کې دا مصاحف کوم لیکل شوی دي تواترن یعنی دا خبره تاسو نه دا دغه کله د دوه غتو په منځ کې دي د تاسو دغه وای قران وای تواترن یعنی دا مکه دا خبره د سنانه کړه وهذا يستلزم او د دې لپاره دا خبره لازم ده یعنی چې کوم ته تاسو قران مجید وای نو دا قران مجید چې تاسو کوم څه توای د لپاره دا خبره لازم ده چې کونه مکتوبا فی المصائف چې دا بل کله شوی په دې مصائف کې مقروءا بالالسن او دا به ویل شوی په جبو سره مسموعا بالاذان او دا به اوریدل کېږي بس سره فوقونو سره وكل ذلك او دا ټول یعنی په لیکل او یا اوریدل او لیدل دا ټول چې ویلو دا ټول من سمات الحدوث بالضروره دا ټول د حدوث علامي دا حادث علامي نو چې کلام لفظي دا الله تعالی پر ثابت او کلام نفسي دې ثابتو او دا ټول ځکه چې تاسو ته قرآن وای نو دا غول ویل کېږي لیکل کېږي اوریدل کېږي او لیکل اوریدل دا ټول چې نه کلام لفظي کېږي دا کلام نفسي نه کېږي په دې باندې پوه شئ نو اشاره الى الجواب نو مصنف رحمت الله علیه جواب کړی دی جواب ته اشاره کړی دا او هو فرمای او هو سو یعنی قرآن کم قرآن الذي كلام الله تعالى یعنی هغه قرآن کوم چې د الله تعالی کلام دی مکتوب فی مصاحفنا ذلك لا شبه دغه په مصاحف کې مطلب یې سره ای باشکال الكتابه یعنی د کتابت په اشکالو کې په شکلونو سره وصور الحروف او د حروف په صورتونو کې الداله علیه چې دا دلالت کوي په دې باندې یعنی دا کوم چې سبق په دې کتاب کې لیکل شوی دی په دې قرآن مجید کې لیکل شوی دی کنه نه دا دلالت کوي په کلام نفسي باندې محفوظ فی قلوبنا او کوم چې دې قرآن زمون په ځل کې محفوظ کړی شوی دی نو زمون په ځل کې چې اساس محفوظ کړی شوی دی هغه دلالت کوي په کلام نفسي باندې محفوظ فی قلوبنا بالفاظ المخیله الفاظ کوم چې په خیال کې راځي لکه موږ چې قرآن مجید یاد کړو دا الفاظ هم په خیال کې ټول ځای راځي کنه نو دا دلالت کوي په کلام نفسي باندې او مقروء بالسنتنا هغه چې ویلېږي زمونږ په جبو سره مطلب دا دی به حروف الملفوظه المسموعه هغه حروف کم چې تلفظ کولېږي د او اورېدلېږي مسموع باذاننا دا اورېدلېږي زمونږ په غوګونو سره بتل کا پدغه طریقې سره نو د موږ په غوګونو باندې اورېدلېږي زمونږ په جو باندې څه ویلېږي دا ټول دلالت کوي په کلام نفسي باندې دا کلام نفسي نه دی بلکې دا په کلام نفسي باندې دلالت کوي غیر حال فيها جنن راتلنګ بریګه مع ذلك سره د دینه ليس حالا في المصحف یعنی دا نه نه نوتون کې په مصحف کې یعنی په دې کو په دې مصحف کې خو لیکل دي کنه خو هغه لیکل دلالت کوي په کلام نفسي باندې نو لیکل خو په دې کې شته حکم چې په دې باندې دلالت کوي کلام نفسي او په دې کې نشته کنه دا قرآن مجید په دې کې چې څه دي نو دا زموږ په دې جو باندې ویلېږي لیکن د په دې جو باندې رقم څه ویلېږي کلام نفسي دی خو شو باندې وما په جو باندې کوم څه ویلېږي اج په کوم څه دلالت کوي د جبه لا ویل و ما ذلك سرد دي ليس حالا في المصاحف و چې نه دا کلام نفسي راتلونکي په مصاحف کې ولا في القلوب او نه بزلونو کې
ځکه په زړونو کې الفاظ راځي کلام نفسي نه ولا فی الالسنه نه په جبو کې ولا فی الاذان نه په غوګونو کې بل هو معنى قدیم بیا قائم بذات الله تعالی بلکې دا معنی وي او قدیم وي قائم په ذات الله پورې بلفظ پداسل يلفظ بلفظ بلفظ سره ويسمع بالنظم الدال عليه اور دلګي کې پداسې نظم سره چې دلالت کوي په دې باندې ويحفظ بالنظم المخيل او د دې حفظ کولېږي په هغه نظم مخيل سره یعنی هغه الفاظ کوم چې زموږ په خیال کې راځي یذکر باللفظ ويكتب بالقلم چې دا غي تذکرہ کولېږي یعنی ویلېږي دا په الفاظ سره او لیکلېږي په قلم سره انا یو کار خو په خو دا ويحفظ بالنظم المخيل او دا حفظ کولېږي په هغه نظم سره کوم چې په خیال کې راځي یعنی هغه الفاظ کوم چې په خیال کې راځي ويكتب بنقوش او ذلك لګيږي په نقشو سره اشکال او اشکال او باشکالو سره موضوعات للحروف الداله هغه اشکال چې وذکر شوی دي د حروف د پاره چې دا حروف دلالت کوي باغې باندې یعنی په کم یو حرف یو صورت آیت منګه با او بلته عین او دسه کما یقال لك څنګه ویلېږي اوس وګورئ دې خبر ته مثال ورکړل لکه مون وایو النار جوهر مضيء محرق چې دا اور دی کنه دا یو جوهر دی پړقیدون کې دی او سوزیدون کې دی نو دا کلام باوي نو دا کلام دا د حقیقت د اور نه خارج دی لکه ما دا کلام وي النار جوهر مضيء محرق تاسو په دې سره ګرم شوي په دې سره ګرم نه شوي حال نه ما بګی د ګرمېدو دا وي او دغه شان ما بګی مضيء دا اور دی نه رڼا ورکوم کړي نو چې ما دا خبره ونه په دې سره ما دغه میلاو نشو نو وګوره یو دی اوسې چې کنه دا حقیقت دی او یو دی اوسې الفاظ دي نو دا چې قران لکه څنګه چې ګوره دا ما وی چې النار جوهر مضيء محرق دا د اور خبره ما وکړه خو د اور حقیقت په دې کې نشته ده اندای خبره د وجه نه ګرمواله راځي او نه روشنايي راځي دغه شان دی د قران مجید دا حروف چې کم دي او د دې دا مسکم چې مسموع دي کم چې مقرو دي دا کلام لفظي نه دا کلام لفظي دي او دا دلالت کوي په کلام نفسي باندې یعنی دا حقیقت د کلام نفسي دي نه دي پوه شئ یعنی دا کلام نفسي اصل کې په دې باندې هغه حقیقت کو په دې باندې دلالت کوونکي سوزونه دي کم چې بجاو باندې اوري بجاو باندې ویلېږي هغه بجاو باندې ویلېږي کوم چې دلالت کوي په کلام نفسي باندې كما يقال لك ولكن النار جوهر نور د جوهر د مضيء رڼا ورکوم کړي محرقونه سوزوم کړي يذكر باللفظ واذا خبره ايه وذلك ولكن په لفظ سره ويكتب بالقلم او په قلم سره دا خبره لیکل کیږي کنه هو لا يلزم منه او نه لازمي دلیل کونه حقیقت النار صوتا وحرفا چې حقیقت د اور چې دا आवाज یا حرفونه دي لکه پوه شو مې معنی حقیقت د اور خو بل شي نه کنه نو دغه شان دي د قران مجید چې نو بدی کې د الفاظ چې کله شي دي یا د دې د اصوات د حروف چې ویل کېږي نو دا کلام نفسي نه دا کلام لفظي دی او په دې باندې چې کوم څه دلالت کوي لکه څنګه چې دا خبره په اور په حقیقت باندې دلالت کوي نو دغه شان دا په کلام نفسي باندې دلالت کوي لکه پوه شو بیا اوس د دې نه بل خبره کوي او تحقیق هونه چې د هر یو څه د لپاره سرور وجودونه دي هر څه د لپاره څه وجودونه یو ته ویل کېږي وجود خارجي وجود خارجي څه مطلب دی چې یو څه په خارج کې او په رسول امر کې موجود دي ته وجود خارجي وایي او یو دی وجود ذهني یو څه په ذهن کې زمونږ دغه او وجود لفظي چې یو څه په عبارت کې دغه تلفظ وشي او یو وجود کتابي دی ما ته ګوره د دې مثال ته زوی ما چې بهر باران وریږي اوس دا خبره چې کله زمانه ذهن تراغله نو دې د وجود ذهني وای پوه شئ دا خبره چې کله زمانه کوګې لراله نو دې د وجود لفظي وای یعنی ما اوس په دې باندې تلفظ وکړ او چې کله ما دا ولي کله نو دې د وجود کتابي وای سر دوی او چې کله لا په خارج کې ومندل شو یعنی بهر تلاړې باران وریدو نو دا څه شی دی دا وجود خارجي دی نو د هر څه د باره وجود خارجي وي لاول ټول لمقي وجود ذهني وي بیا وجود لفظي وي بیا وجود کتابي وي او بیا وجود خارجي نو کم کسان چې دې ته ګوري چې دا قران مجید په دې کې د صفات چې صفات قدیمه دي نو هغه لکه القول القرآن غیر مخلوق
نو موږ د قران مجید دا غیر مخلوق دی د وجود خارجي په اعتبار سره او موږ وایو چې کم کسان چې قران مجید دا مخلوق دی نه هغه د وجود د لفظي په اعتبار سره وایي یا د وجود کتابي په اعتبار سره وایي هغه پوه شو به باندې پوه شو وګوره ورته وتحقيق هو تحقيق درې خبرې دار جواب دار یعنی دوی چې کوم دلیل نیول دی کنه دا غیر جواب دار تحقیق دا جواب دار ان لشيء وجودا في الاعيان چې د اوسیز لپاره وجود په اعیان کې اعیان کا مطلب یعنی وجود خارجي په نفس الامر کې د اوسیز موجود دي او وجودا في الاذهان او یو وجود د لپاره په ذهنونو کې یعنی یو شی په ذهن کې موجود دي قوه مدرکه قائمه من نفس الناطقه متوجهه او یا وجودا في العباره وجود لفظي ورته ملګي وجود تعبيري ورته ملګي ووجودا في الكتابه او وجود د کتابت یعنی کم څه چې دا وځ شوی خدایي په یو ویسي سیس باندې اړ کله شي فالکتابه تدل على العباره وهي کتاب چې نه کنه کتابت ولیکل یعنی کم څه کې چې وجودي کتابي راشي نو دا وجوبي کتابي دلالت کوي په وجودي لفظي باندې دلالت کوي په څه باندې على العباره معنا په وجودي لفظي باندې وهي علامه في الاذهان او دا وجود لفظي دلالت کوي په وجود ذهني باندې وهو علامه في الاعيان او وجود ذهني دا دلالت کوي په څه باندې په وجود خارجي باندې اته کا پوه شو به دی نو فعيذ يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم نو په کوم ځای کې چې قران مجید متصف شوی په هغه سره چې کوم د قدیم د لوازماتو نه لکه څنګه چې مونږ وایو القرآن غیر مخلوق نو فالمراد حقيقته الموجوده في الخارج نو الذين مراد بدای یعنی هغه حقیقت کوم چې په موجود د په خارج کې یعنی کلام نفسي نو کلام نفسي په خارج کې نشته ده کلام نفسي په خارج کې الګا پوه شو به دی وعيد يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات او کله چې دا قران متصف شي په داسې خبرو سره چې هغه د مخلوقات او د محدثات لوازم وي لکه ته چې مسموع ده او دا لیکل شوی دی ویل شوی دی په ذهن کې موجود دی نو یراد به الالفاظ المنطوقه المسموعه نو مراد به دین هغه الفاظ کوم چې ویل کیږي او کوم چې كما في قولنا لکه څنګه چې موږ وایو قرات نصف القرآن ما نیم قرآن مجید وي نو په دې په کوم وجود سره په وجود لفظي سره په وجود او كما في قولنا حفظت القرآن لکه ته ما قرآن مجید یاد کو نو قرآن مجید دې یاد کو دا په کوم دغه سره په کوم وجود سره وجود ذهني سره کنه په ذهن کې موجودي کنه او يراد بالاشكال المنقوشه یا اراده چې دغه اشکال کم چې لیکل شوی دي نو دا به کم وي نو کما په قولنا يحرم للمحدث لك څنګه موږ دا قول دی چې موږ وایو د بیاودس سړي لپاره حرام دي مسل قران مجید مسکول نو څه ګوره چې قران مجید په هر ځای کې استعمالي کې داږي جدا جدا مطلبونه دي لکه ته چې دا قران مجید قدیم دی نو مطلب دا دی چې د وجود خارجي نشته نو بیا وته مراد کلام نفسي اخلي او کته د قران مجید لپاره داسې الفاظ ثابت کې چې هغه د مخلوقات او صفاتي نو د هر ځای نه جدا جدا معنی اخلي لکه ته حفظت القرآن ما قران مجید یاد کو نو قران مجید یاد کو نو مدینه به وجود ذهني مطلب اخلي چې هغه قران کوم چې په ذهن کې زمونږ د الفاظ مخیله په صورت کې موجود دي اته قرات القرآن ما قران مجید ول وسول دلته کې بدلینه مراد او وجودي زیاده وجودي لفظي به اخلي چې دا د وجود خارجي د کلام نفسي عبارت نه ویل کېږي بلکې د وجود لفظي کېږي او کدی ته ګوري چیرې دلته قرآن مجید مسکول چې د بیاود سړي لپاره حرام دي نو مطلب دا چې کم څه کې وجود کتابي ته قرآن مجید راغلی نو بهر دې جدا ځمان نه لکه پوه شو به باندې ها نو معتزله چې وایي چې دا کم چې بری راي کې په مصحف کې دي د قرآن وایي او دا قرآن د صفات کم نه دا کلام لفظي دي نو ویل کلام لفظي دي خلکا په دې باندې چې کم څه دا کلام لفظي چې په کم څه باندې دلالت کوي نو کلام نفسي دی او دا جواب تحقیق ده واښو به دی باندې